ندیم اسکر چې په الحال د ریاست د ټول زندان روید دا ویډیو او دا هغه ورو مشر وویل چې هغه رزق نه چې خپل پټاکو نه کوي دا خو می کار وو دول اول کې دول اول وبخښو ټول راوخه هغه مخکې جواد دې سم کړی شو دا پسې ټول و د فرحت هاي وسره چې ګټه لا یو ملګرو زمونږ دغه ندیم اسکر کوم ملګری دی د زندان نه راخلاص شو ماشاءالله ښه صحیح سمه پرچا کړی دی ته ډایرکټ ورته کا اشاره تا و یو کا څه چل دی اس وی سی تانه ته جام موبایل نه وښنه हमारे भी ये मिलता रोक रहा था तो ना मोबाइल मोबाइल को यार काई है ना मोबाइल शम्स को नंबर निकला बहुत अच्छा को नंबर दा ये शम्स बीच शम्स पूरा नहीं زنا سي ها ملګری سره وایي سره سره ته اجازه وایي نر پاشتین بادر پاشتین منظور پاشتین منظور پاشتین نر پاشتین بادر پاشتین منظور پاشتین منظور پاشتین نر وزیر زخمی وزیر علی وزیر علی وزیر نر وزیر زخمی وزیر علی وزیر علی وزیر نر داور بادر داور محسن داور محسن داور نر راسکر بادر راسکر ندیم اسکر ندیم اسکر نر راسکر بادر راسکر ندیم اسکر ندیم اسکر امو مشر ده تو مشر سمد مشر دمو مشر ده تو مشر سمد مشر سمد مشر دمو مشر ده تو مشر سمد مشر سمد مشر ये जो दहशत गर्दी है पजवा मजवा दहशतगर्द ISI दहशतगर्द ISI दहशतगर्द MI दहशतगर्द लारोबर यो अफगान लारोबर यो अफगान लारोबर यो अफगान ډیره مهرباني اسکر ایو دا ویډیو لشکې د ملګری هغه داسې وی خپلې خبره ندیم اسکر چې په الحال د زندان روید دا یو خپل ملګری ته پیغام او د زندان په باره کې څو خبره د خپل خیالات اظهار وکړو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ګرد لرو بر افغان ټول ملګرو ته سلامونه او پر دې موقع چې دوی څومره کوشش وکړه خویان دي که ورونه دي نړۍ په ګوټ ګوټ کښې زموږ دپاره د ملګرو لپاره کم کمپین وچلولو سوشل میډیا د لارې دغسې منډې تراپې چا وکړې د هغې موږ ډېره مننه کوو امید هم لرو چې دغه ډول به ملګري داسې ملګرو سره یعنې څنګ په څنګ اوږه په اوږه ودرېږي هغې نتیجه هم دغه وه چې نه ملګري ډېر ملګري ورسره خلاص شول باقي چې کم پاتې دي مشر علي وزیر محسن ورسره کم نور ملګري سر شوي دي عبدالله ننګیال یا ورسره نور معلوم نه معلوم انشاءالله ملګري به دغه ډول د خپل فشار د خپل مخ ته کم موږ غورځنګ له اړخه کم موږ جدوجهد وي هغې د لارې به انشاءالله موږ دومره فشار اچوو چې موږ د دوی رهبري کول دا موږ یقیني کړو باقي خو جیل ژوند وي جیل ژوند خو والله موږ دپاره داسې نوې خبره هم نه ده بیا چې د کام د وطن دپاره جیل وي دا خو زموږ دپاره ډېره د افتخار د ویاړ خبره وي ځکه چې پر داسې موقع باندې سړی پر جیل کې شي چې هغه ته د کام خبره کوي د کام وطن خبره کوي د ظلم خبره کوي د مظلومو ملګرو خبره کوي د هغو خلکو اوښکو خبره کوي چې تل دپاره دغه د ملګرو د مبارزې دپاره یعنې دوی په انتظار دي چا نه بچیان ورک چا نه چاته سم ورپېښه لیکن په اوله کې بیا سړي ته تکلیف راشي بیا د جیل خو هېڅ تکلیف هم نه دی بیا دا واقعه د خړ کمر واقعه خو بیا داسې واقعه هم وه چې پر دې باندې خو په نړۍ کښې داسې څوک پاتې هم نه شول چې څوک ونه ژړېدل والله هغه ورځ ډېره درنه ورځ هم وه چې په هغې کښې 14 شهیدان دومره په شلګونو زخمیان پکښې کېدل بیا هغې دپاره غږ پورته کول بیا په هغه باندې موږ زندان ته اچول والله دا موږ ویایو چې موږ هم اوس هم د هغې کورنۍ د هغې میندو خویندو د هغې کورنۍ موږ اوس هم یې پوروړي یو موږ پور نه دی یې ورلنډ کړی انشاءالله دا ډاډ ورکوو اوس موږ راووتل ملګري راوتلي دي موږ به مخته تاګ لار داسې هم ږدو دا موږ ریاست ته ښه ویایو دا موږ ادارې ته ویایو دا موږ هر چا ته ویایو چې په جیل موږ ډارېدلي نه یو پر دې موږ فخر کوو یا هم موږ ورته کومه واقعه وشوه په خړ کمر کې کم شهیدان وشول په هغې کښې کم زخمیان شوي دي څو پورې مو هغوی ته انصاف نه یې ورکړی په هغې کښې کم
څوک ملوث دي هغې مثلا داسې نه وي شوي چې نه هغه ته موږ دوی ګرېوانونو ته لاسونه نه وي اچولي تر هغه وخت پورې به موږ په کلاره نه کښېنېږو موږ مبارزه به خامخا جاري وي پر دغه شي که دوی دغه شي نه توجه لرې کولی وي چې هلته محسن دور یې ونیو علي وزیر یې ونیو دلته یې موږ ونیولو هلته نور ملګري ونیول خړ کمر واقعه به دا ملګرو نه هېره شي په یوه سورات هم موږ د خړ کمر واقعه بیخي نه ویروو موږ خواست هم کوو په نړۍ کې په هر ځایونو کښې د خړ کمر واقعې راپورته کول دا ضروري دي نور به ملګري وي زندانونه به وخوري جیلونه به وخوري سرونه به موږ وخورو د پښتنو دوې کیسې لري کیسې وي یا به په کور وي یا په ګور وي یا به په جیلونو کښې وي انشاءالله موږ مبارزه کوو د مبارزې د لارې که موږ جیل وي دا زموږ ژوند دی او که موږ ګور وي دا موږ انشاءالله په پراخه سینه دا موږ قبلوو ډېره مننه کور مو ودان غونډو ته بیا هم سلامونه